د کومو خلکو چې ذمہواري ده صفا اوبه ورکول، صفا اوبه کور ته رسول، خلق د مرض نه بچ کول، نو هغوی په خپله د هغې نه محروم دي. ما تاسو ته ووایي د ډسټرکټ کونسل په خوله کې واټر فلټریشن پلانټ کروڑونه روپۍ لګېدلي دي، هغه بند پروت دی. ستا د هسپتال مخې ته واټر فلټریشن پلانټ هغې کې پنچري دوکان اچولی دی. د ټیمې والا په گیټ باندې واټر فلټریشن پلانټ کروڑونه روپۍ پې لګېدلي بند پروت دی. ستا په دې ضلع کې کمیونټي هال جوړ دي، هغه هغې ته څوک دننه نه شو، کټ پکې پرې نه وتو، بلډینګونه جوړ شو، پیسې وایستې شوې، کمیشن وایستې شوه، بند پراته دي. مونږ چې رپورټینګ وکړو حکومت ذمه داران تر دې پورې وکړي او ډسپلی وکړي هلته کې دوره وشي او چاپه ووالی شي، خو د هغې په نتیجه مونږ پې خبر نه شو څه چلو شو. نو مقصد د خبرې دا د حکومت له پکار دي چې په دې باندې چې څنګه د ډپټي کمشنر ورپسې وګرځوي، ایډیشنل ډپټي کمشنر ورپسې وګرځوي، کمشنر ورپسې وګرځوي، نو چې کوم خلکو دا کرپشن کړی هغوی له خو سزا ورکوي که نه، همدغه مطالبه کوو. نو که دا نی که نه نو دا خلک به د هیپاټایټس بی سی او مختلف موذي امراضو ښکار کېږي. هسپتال ډاک کې چې کوم ډسبینونه پراته دي د ګندګۍ دپاره چې کوم ډبې ستاسو ټرالي کور مخې ته پرته وي، په ګلی کې پرته وي، په هغې باندې د فنډ اوښکو نه علاوه بل هېڅ کار نه کېږي. د کلونو راسې دا پرتې دي او کال کې شپږ اووه میاشتې پس د دې ریپیرنګ کېږي، مرمت کېږي، په هغې باندې پیسې صرف هغه د پوډریانو چې کوم دی اوس هغه ذریعه ما شوی دی.